عظمت دے تلک آیات الکتاب الحکیم هدی و رحمتا للمحسنین دا د قرآن عظمت پر سورة روم کی وقال الذین اوتوا العلم ویلی و هغه خلکو چې ورکړی شوی هغو ته علم او ایمان ورکړی شوی هغو خلکو لقد لبستم فی کتاب الله دا ویلی په مخکې اوتو العلم او ایمان والا ذکر شوی په دې صورت کې د دغه صفات ذکر شوي دي الذین یقیمون الصلاة چې دغه محسنین اولي العلم هم دي ایمان والا هم دي ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة دا و صفات په دواړو سورتونو کې من جمله د آیاتونو من جمله د قدرتونو د الله نه ذکر شوي ابتدا د خلق په ځانو کې ذکر شوي په سورت روم کې تاسو د مؤمنانو دپاره وویل چې په اما الذین آمنوا وعملوا فهم فی روضة یعبر فی روضة په خوشحالۍ کې په جنتونو کې به یحبرون دیو خوشحاله کړی شي نو په جنتونو کې به دیو څه شي خوشحاله په سورت لقمان کې د کافرانو خوشحالي په دنیا کې ذکر کی لہذا بدل صورت کې اللہ تعالیٰ د کافرانو خوشحالی ومن الناس من يشتري اللهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا دغه خوشحالی د دې په دنیا کې ذکر کی په سورت روم کې اولی العلم او ایمان والا خلق ذکر شو په سورت لقمان کې د هغو ازداد ذکر کوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا لہذا د دوانو صورتونو کې مناسبت په سورت روم کې ذکر شو چې وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه دا ذکر شو اللہ دغه مضمون هم په دې صورت کې ذکر کوي ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده هغه مضمون الله جل شانه په دې صورت کې ذکر په سورۃ روم کې مغلوبیت د رومیانو ذکر شو چې رومیانو شکست وړل محاربه د هغو ذکر شوی دلته قصه د عبد مملوک ذکر شوی ده چې د وصیت کړل خپل زوی ته په هغه کار سره د محاربې نه انکار کوي او تقاضا کوي دغه وصیت د صبر او د مسالمې او د قتال او د صلح په مابین کې خو تقابل دی دعوه د صورت اثبات د توحید دی په دلیل نقلی عقلی او رد دی په شرک خلاصه د صورت مدد قرآن ده مدد مصدقین ده
زم د مکذبینو دی بیان د جزا و عذاب د پارا د فریقین دی بیان د بعضو احکام فرعیو دی بیان د ذوب د دلیل د مشرک دی چې د مشرک دلیل ضعیف دی بیان د قوت د دلیل د موحدینو دی چې د موحدینو دلیل قوي دی او په دې صورت کې ځای په ځای نبی علیه السلام لا تسلی الف لام میم تلک دغه آیات الکتاب آیاتونه د کتابی کتاب الحکیم چې حکمت والا دی هدن هدایت دی او رحمت او رحمت دی للمحسنین د پاره د نیکوکارو الذين محسنین ها کړه دی یقیمون الصلاة چې ادا کوي هغه مانځه ويؤتون الزکات ورکوي هغه زکات وهم هغه بالآخرة په آخرت سره هم یوقنون یقین کوي هغه اولئک دغه محسنین علی هدن په هدایت دی من ربهم دربدغنا واولئک دغه هم هغه المفلحون فلاح مندکرین ومن الناس بعض خلقنا من عرض دي يشتري جاء الله والحديث بيهود خبري ليوزي الله دير فارا چې گمراه کړم سبيل الله دلار الله نه بغیر علم بغیر علمنا ويتخذها ونسي درا هزوا قبل شيء اولئك دخلت ذهبوا لبارا عذاب دي مهين ذلته آیات مدرے کے نازل شعر ہے نظر بن حارس دا بتا پارس تا البته اخبار د اعجمو او کتابونه د هغه اغستو بیا به مکه مکرمه ته راغی هغه واقعات به د اعجمو او د کتابونو خلکو ته بیانول او به چیرې رسول محمد علیه السلام تاسو قتل کوي وږي او دا په خاري خلکو کیسې بیانوي زم تاسو ته واقعات د رستم او د اسفندیار د هغو د رستم او د اسفندیار د هغو واقعات درته بیان الله جل شانه دا حدیث دا آیات چې بعد د خلکو چې آخري بیهوده خبره الله وجل دغه خلکو لپاره عذاب مهین عذاب د ذلت عذاب د له الحدیث نه مراد دغه کتابونه ناولي کبه کتابونه دا به داخلي له الحدیث نه مراد شرک دی څوک چې سحر دی خو بعض علما ذکر کوي چې د له الحدیث نه مراد غنا ده غنا لوبې وي بعض علما ذکر کوي چې مراد د دې نه هغه دین دی اخیستل دي چې هغه لوبې نبی علیہ السلام په یو حدیث کې ذکر کوي چې الغناء ينبت نفاق فی القلب چې دا لوبې ویل اورېدل دا په زړه کې نفاق پیدا کوي او په یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی اواز خپل په غنا سره نه اوچتوي یعنی یو سړی لوبې نه وي مگر الله تعالی په ده باندې دوه شیطانان راولي یو شیطان یې په یو اوږه باندې ناست وي بل په بله خپې ښکته راځوړند کړي او هغه شیطانان دا خپې وهي د دې د سینې څخه چې کله دا سړی لوبي حتی چې دا مني شي نبی علیہ السلام ذکر کوي دا نبی الکائنات
هغه انځ تاسو مه خرڅوئ چې هغه لوبې وي. د دې آیات نه دا ټي وي سیارونه چې دا د لوبو دپاره اخلي، د غنا دپاره اخلي، لہذا دا شیونه ټول حرام چې د غنا دپاره د فحاشۍ او ریانۍ دپاره څوک یو شی اخلي هغه حرام، او غنا هم د دې آیات نه حرام. البته که یو جنۍ داسې وه چې وړه وه، وړې جنکۍ او د اختر یا خوشحالي وخت وي، په هغې کې هغه صرف ساده څه د خپل قوم د شجاعت بهادرۍ څه خبرې وکړي، اشعار ووایي او بلوغ ته دا جنکۍ نه یې رسېدلي، نو هغه جایز دی. خو د دې نه جواز د شریعت هغه شیبه د هغه حده پورې پرېږدي، د هغه نه به تجاوز نه کوي. د دغه نه به ته اوس دا دلیل نه نیسې چې هغه ټول لوبې ویله او د دې ساز او دا ډنګ ټکور ټول ته جایز کوي. دا به د فحاشۍ او دروازه ټوله وهل وي. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر کوي چې رسول علیه السلام په ما باندې داخل شو. زما سره دوه جنکۍ وې چې هغه لوبې ویلې په غنا د جنګ بعاث. په جنګ بعاث کې چې دیو ابا او اجداد کوم بهادري کړې وه، په هغې باندې لوبې. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما دا منې کولې خو وړې وې، نو رسول علیه السلام یې دیو لره پرېږده. حضرت عائشہ وایي چې کله رسول علیه السلام غادر شو نو ما دغه جنکۍ وشونډلې، هغه ووتې او دا ورځ د اختر وه. داسې وړې جنکۍ ماشومان وي، هغه د خپل قوم د بهادرۍ د شجاعت څه اشعار وایي. هغه مضمون کې عشقیه مضمونونه نه وي، هغه دعوت فحاشۍ ته سړو ته هغه ته نه وي. لہذا دغه به جایز دي، د دغه حده پورې د دغه حد نه تجاوز کول هغه جایز دی. وإذا تتلى عليه آياتنا کله چې تلاوت وشي په هغه باندې آیاتونه زموږ والله ګرځي هغه مستكبرا تکبر کوونکی، کأن لم يسمعها گویا چې هغه نه ده اورېدلی دې لره، کأن گویا په اذنه به دواړو غونډاو کې وخراب دی. فبشره زیر ورکړه لره بعذاب علیم، په عذاب دردناک سره. ان الذين بشکا خلق آمنوا چې ایمان راوړل او وعملوا الصالحات او عمل کړه صالحات لهم لپاره جنات النعیم، جنتونه د اوسېدلو دي، خالدین فیها همیشه وي په دې جنتونو کې. وعد الله وعد الله حق وهو الله تعالی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی. خلق السماوات پیدا کړی الله تعالی اسمانونه بغیر عمد بغیر د سنت درونه چې تاسو یې نه دی لرا. والقى بالارض او الارض رواسي غرونه ان تميد بكم د دې لپاره چې حرکت ونکړي دا ځمکه به تاسو باندې. وبس بیا ورکړي د الله تعالی په نګ کې من کل دابه د هر قسم زنده سرینا. وانزلنا لهم نازل کړل من السماء الى اسمان نما فانبتنا من راټکولو په دې بیا په دې کې من کل زوجین د هر قسم جوړا کریم هم دینا. هذا خلق الله پیدائش د الله فاروني نراو قائمات ماذا چې خلق الذين چې پیدا کړل هغه کسانو من دوني چې ما سه هغه خدایانو چې ما سه وعده لري. بل الظالمون بلک ظالمان فی ضلال مبین فگمراہ مبین واضح کی. ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
په مخکینی آیاتونو کې ابطال الشرک ذکر شو چې دې خلکو چې دا خدایان نیولي دي دا هیڅ شی نه پیدا کوي او نه دا چې شی پیدا کولی شي دا اشیاء الله پیدا کوي لہذا د دیو دا شرکان الهان دي دا خبره مخکې ذکر شو په دې ځای کې وسو لقمان چې یو حکیم و د هغه نه هغه اثبات د وحدانیت د الله کوي وصیت کوي په دې خپل زوی ته په اثبات د وحدانیت چې په وحدانیت اوسېږي او شریک د الله سره مه جوړوي لقمان څوک دا لقمان بن باورا بن ناهور بن تارح دی تارح د ابراهیم علیه السلام پلار دا په ایله کې اوسېده بیت المقدس کې یو ځای ایله بعض علما ذکر کوي چې دا د ایوب علیه السلام خوری یا یې د ترور دی دا په اولاد تارو یعنی د آزر په اولاد الله جل شانه دل زر کاله عمر ورکړی د داود علیه السلام زمانه موندلې وه او د هغې نه علم اخیستی داود علیه السلام چې کله نبی شوی نه و نو دا به د خپل قوم کې په دې بني اسرائیلو کې به ده فتوا ورکول او دا به بني اسرائیلو کې قاضي کله چې دا داود علیه السلام د نبوت میلاو شو نو لہذا ده فتوا پرېښوده او قطعا پرېښوده دا اوس تاسو به دې ځایګینې کې وګورئ دا تورو دا لقمان او د ده پیړې شونډې د سودان نه الله تعالی د لره حکمت ورکړی او د ده نه نبوت منې کړی دا ولی او دا نبی نو په دې تورو خلکو کې دا تور چې دي په دې کې یو بلال حبشي رضی الله تعالی چې د هغه اوچت مقام په دغه کې مهجاو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی آزاد کړه غلام آزاد کړه غلام د هغه اوچت مقام دا لقمان هم د دغه تور سوډانیان نه و دلته هم ډېر اوچت مقام الله دله دته نبوت په دې باندې پیش کړی ته نبوت اخلي که حکمت دا الله ته ویل چې الله که ستا حکمي نبوت نو زه بیا قبول کړم او که ستا حکم نه وي نو زه به حکمت اخلم لہذا سار چې دا راپاڅېدو ده به د حکمت خبرې کوو د ده یوه خبره ډېره قیمتي وه
علما ذکر کوي چې دا حبشي او غلامو او هره ورځ به خپل مولا له د غره نه ګېډۍ راوړي لرګي به یې وله راوړي. بعض علما ذکر کوي چې دا خیاط و درزي و څوک یې راعي و څوک یې ترکان. الله جل شانه له داسې حکمت درورکړه چې یوه خبره د ده ډېره قیمتي وه. اوس دا د ده خپل زوی ته وصیت الله ذکر کوي چې د خپل زوی ته دا وصیت کړه. د ده نه چا تپوس وکړو چې یاره ته دا الله دا مقام په څه باندې درکړه دا حکمت؟ نو ده ویل چې یاره په چپوالي چې په بېځایه خبرو نه کولو باندې. لهذا اگر بې فایدې خبرې کول هغه سړي نه الله حکمت درې کوي. ومن کفر هغه چا چې کفر وکړو بېشکه الله تعالی غني دی حمید چې بغیر شوی. وإذ قال لقمان یاد کې هغه وخت چې ویلو لقمان لابنه زوی خپل ته وهو دې لقمان یعظو واس کاو دې خپل زوی ته یا بني ای زما زویا لا تشرک بالله ته شرک مه جوړوه د الله سره بېشکه شرک لظلم خامخا ظلم دی عظیم لوی. د دې زوی کې هم خلکو اختلاف کړلی چې د ده سنم په دې کې اختلاف دی چې دا مسلمانو که کافرو. څوک وایي چې د ده نوم تارانو، څوک وایي ماسانو، څوک وایي انعمو، مختلف الفاظ راکړي. لقمان دې خپل زوی ته دا چې د الله سره شریک مه جوړه او شرک خامخا ظلم دی عظیم. ووصينا الانسان بوالديه او وصیت کړو موږ الله انسان ته بوالديه د مور او پلار سره د احسان. وصیت کړو موږ انسان ته بوالديه د مور او پلار د هغه چې احسان ورسره کوه. حملتو چې د مور بار کړی دی حمل کړی دی دره مور د وهن په ذوب علی وهن د پسه ذوب وفصالو د ترې د تېنه پرې کول د فی عامین په 2 کالو کې. ان اشکر لی چې شکر باسئ ما لره الله ورته ویلي ولوالدیک او د مور پلار خپل الی خاص ما ته المصیر رنګ ګرځېدل دي. ووصینا الانسان علما ذکر کوي چې دا کلام مستانفه دی. د سلیمان د لقمان خپل زوی ته د وصیت د هغې په مابین کې راوړله شوې ده جمله معترضه ده. 2 آیاتونه د وصینا الانسان نه واخله فانبئکم بما کنتم تعملون. او دا په دې کې تاکید دی د هغه خبرې چې سلیمان خپل زوی د هغې نه د شرک نه منې کړلی د هغه د شرک د نه کولو تاکید دی په دې. نو دا د کلام د الله نه دی. بعض علما ذکر کوي چې دا د کلام د لقمان نه دی چې الله تعالی وایي چې موږ دې لقمان ته ویلي چې وصینا الانسان ده. بعض علما ذکر کوي چې دا د کلام د لقمان نه دی ځکه چې الله تعالی کله ویل چې ان الشرک لظلم عظیم او د شرک نه یې منع کړو. نو دا ترغیب ورکوي په طاعت د الله چې د الله طاعت کوو او من جمله طاعت د دا چې د مور او پلار سره احسان کوي. د دا کلام د لقمان وإن جاهداك كچرتا مور او پلار کوشش کوي تاسو الان بده باندې
الا ان تشرک چې ته شریک الا ان تشرک چې ته شریک جوړ کا زما سره د هغه شي چې نشته ستاره لپاره په دې باندې علم بلا ته او مانو تر امر بلا ته مګا او سه غلا غوسه په دنیا کې معروف باندې طریقہ وتبع تابعداري کوه سبیل من لا رضا غچا انا بیلی چرا ګرځیدل هغه ماته ثم بس الیه خاص ما دارو جو تاسو را په ربکم تبا خبر درکم تاسو هغه زبانه جوړی تاسو تعملون تاسو عمل کړو وتبع تابعداري وکړه سبیل الله د دې آیات د تقلید ثابت شو تابعداري وکړه د هغه چا انا به الیه چې هغه راګرځېدلی دی ماته نو دا مجتهدین منیبین الی الله دي د هغې د لارې اتباع نه دي د هغه په اجتهاد باندې عمل کوه یا بنیه ای زما زویه دغه وایي دا لقمان انها بشکا خصلت که د نیکیو که د بوي ان تکو کچرته وي دغه مثقالت په برابر د دانې من خردلین د اورینه فتکون وي پې خصغرتین په ګټه کې یا په اسمانونو کې یا په ځمکه یاتې بها الله راتلبو کې په هغې باندې الله بېشک الله تعالی لطیف بارک مینه دی خبیر خبردار دی فإنها کې ضمیر راجع دی خصلت ته کا خصلت حسنه دی او که سیئه دی بعض وایي چې هیا دا ضمیر خصه دی تکو تعمل او فاعل دی دا مثقاله مضاف دی مؤنث ته حبه نو ځکه دا حبې د وجې نه په دې کې تا راغلی علما ذکر کوي چې د لقمان زوی د هغه نه تپوس ته د دانې متعلق وکړه چې دا په یخ د ځمکې کې یا په یخ د دریاب کې نو الله دې لره پېژني نو لقمان ورله دا جواب ورکړ یا بنیه ای زما زویه اقیم الصلاة قایم کوه مانځه لره امر کوه په بد نیکۍ باندې او منې کوه د بدو نه صبر کوه علی ما په هغه څه باندې اصحابک چې رسېدلی هغه تا ته ان ذلک بېشکه دغه من عزم الامور د تاکیدي کارونه دی دغه د تاکیدي کارونه ولا تصعر خدک ته ماړوه خدک مخ خپل للناس د خلکو نه ولا تمشي تمض في الارض بزمانکې مرحا بدکبر سره ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوي كل مختال هر تکبر کوونکې فخور فخر کوونکې لا تصعر سعر مایل کېدل عرب وایي اصواب البعیر سعره اصواب البعیر سعره سعر یو داسې په اوښ کې بیماري ده چې د ده دا سټ یو طرف ته کوږي بل طرف ته یې نشي راوړی نو د لا تصعر چې ته مه کوه مخ خپل د خلکو خلک درته راشي مخامخ ته د مخ یو طرف ته بل طرف ته آیا دا کار مه کوه رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي یأتي علی الناس زمان په خلکو باندې به داسې زمانه راشي چې نه به یې په هغه کې مګر هغه چې سټ یې کوږ کړی او ابتر یا د براکته سړی او دا د خلکو نه دا سټ د جګه کول رسول علیه السلام وایي چې دا ملعون دی بعض علما ذکر کوي چې لا تصعر مطلب دا ده ته مه مایلوه خدکه مخ خپل للناس څه مطلب دا کنایه ده د دې نه چې ته په یو چا باندې زبان خپل ممایل کوه چې په هغه باندې رد کړې یوه خبره ته کې یو مقصد دی په هغه بل باندې ردي دا کار وقصد فی مشیکا خاص کا بدلل خپل کې درمیان روي
وقصد درمیان ری کوا پی مشی کا بدل خلو کے وغو خطق من صوت کا دا آواز تانا بے شک بدترین دا آوازنا لصوت الحمیر خامق آواز دخر دے اللہ وجیر بدترین فا آوازنا کی آہاگا آواز دخر دے آواز نو لہذا لقمان خپل جدا وی چې آواز کړه آواز د خره په اول کې زفیر دی او اخر یې نهیب دی رسول الله سلام فرمایي اذا سمعتم کله چې تاسو اورئ آواز د خره نو پناه وغواړئ په الله باندې د شیطان نه فإنها رأت شیطان ځکه چې دلته شیطان خر چې آواز کوي دا شیطان ویني آواز سفیان ثوری ذکر کوي سیاح کل شیء تسبیح اندار شی آواز تسبیح ده الا نهیق الحمیر مگر دخرا آواز اصوات جمع راول اللہ صوت الامیر صوت مفرد راول لے ذکر چې صوت مفرد مصدر ده علم ترو اے تاسو ندلی اے تاسو ندلی کتلی تارا لیدل اے تاسو ندلی چې بشک الله تعالی مسخر کړی ساده لپاره هغه څه چې باسمانونو کې دي او هغه څه په ارض کې دي واسبغ عليكم رړو الله تعالی په تاسو باندې نعمتونه فل ظاهرا وباطن او بعض رخل بنا سو دے یو جادل فی اللہ چه جگڑے پیانا پا اللہ کی بغیر علم بغیر جائلنا ولا ہودن بغیر دے جائلنا ولا کتاب منیر او بغیر دا کتاب واضحنا عالم تا رجوع دا طریقے دا حقا تا چه تیر شیوہ دا کسی دا لقمان نمک کی چه کسن طرز را روان آگئی تا رجوع چه کتاب و مشکام او توبیخ دے آغا لراب فدوام او په اصرار کولو د هغه په کوپه سره مشاهده د هغه دلایل د توحید هغه مشاهده کړي بیا په نعمتونه ظاهر او باطن دې د وګورئ ظاهري نعمتونه هغه دي چې وسر ګوښکار باطني هغه ظاهري نعمت باطني هغه دي چې وسر ګوښکار ظاهري نعمتونه باطنی ظاهری نعمتونه هغه دي چې د هغوی حس محسوس دي باطني هغه چې معقول دي ظاهري نعمتونه هغه دي چې معروف دي باطني هغه چې غیر معروف ظاهري نعمتونه هغه نعمتونه ظاهري ظهور د اسلام دي امداد د فعاده باندې باطنی نعمتونه امداد د فرشتونه امداد د طرفه د امداد د طرفه د الله نه په واسطه د فرشتو ظاهري نعمتونه لکه حسن صورت شو جګواله د قامت شو تسویه د اعضاء شو چې الله د انسان اعضاء برابر پیدا کړي باطنی نعمتونه معرفت ته بعد او د ظاهري نعمتونه سترګې دي غوږونه دي ژبه ده اندامونه دي باطني نعمتونه قلب دی عقل دی فهم دی ظاهري نعمتونه د دنیا دي باطني نعمتونه د آخرت وإذا قيل لهم كلا چویل شد کافران تا اتبعوا تابعداري وکي ما ده انزل الله جنال الحمد الله قالوا يبغوا بل نتبعوا بل كم تابعداري وكم ما ده وجدنا على اتم من دلي بل من آباءنا بل اولو كان الشيطان ايانو الشيطان يدعوهم جرات القول اول الى عذاب السعير عذاب سيدرتا ومن يسلم وجهه او هغه چا دې تابع کړه مخبل ذات لري الله تعالی
هغه چا چې حواله کړه هغه ذات ول الله دا او دا سړی محسن نیکوکارو فقد استمسک بالعروة د منګول لګول الله هغه په کړۍ مضبوطه باندې او خاص الله تعالی ته عاقبت الامور انجام د کارونه دی عاقبت د کارونه دی ومن کفر واغه چا چې کفر کړل بالا یا حزن کنه غم چند دې کې تعالی را کفر لاغو اینا خاص من دا مرجو مرجو را ور ثم فنو نبئ من بخبر ورکو غل باغه سبا دې عمل کړو هو بشک الله تعالی علم دې بذات الصدور بخواندانو دې شنو باندې نو متیو من فائدہ ورکو غل را کړلا ثم بس نو ضر من محتاج کوا غل را الى عذاب غلیظ عذاب سخت ولئن سألتم خما غلط کې سوال کړه ونا من خلق السماوات چې پیدا کړو اسمانونو زمکا ليقولن خما نو الله خلقهم والله قلت الحمد لله حمد الله بلکې اکثر خلقنا لا يعلمون نبي جاءو لله خاص الله راغ سری دی اسمانونو کې او بزمګری او به شکل الله تعالی ولا تعالی الغنی او غنی دی الحمید صفات ورشوي دی ولو أنا كشرط بشك هذا بس ما جدي دولنا أخلام قلم نشي والبحر درياب يمده زياد شبدك من والبحر يمده زياد شبدك ورسل درياب دريابنا سبط أبور ودريابنا ما نفدت نختميږي کلمات الله بشک الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی په مخکینی آیاتونو په مشرکانو باندې دلایل راوړل چې اسمانونه او ځمکه الله پیدا کړي دا پیدا کړي ودلته بیانوي چې د الله جل شانه دا مخلوقات چې الله پیدا کړي دا دومره زیات دي دا دلایل په وحدانیت او دارنګه صفات د الله چې د هغې لپاره څه نهایه نشته چې د الله علم کلمات صفات شان عظمت د الله فی لیکي دریابي هغه دریاب به ختم شي و دریابونه ورته نور را دغه شان راوړه هم د الله تعالی هغه کلمات صفات مطلق شي داسې شان دی د الله بعض علما ذکر کوي چې په مخکینی آیاتونو کې وایي لله ما فی السماوات و ما فی الارض چې الله لره هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دا الله دی د دې نه په وهم کې دا خبره راځه چې دا کائنات او دا الله علم دا به متناهي دا معلومات د الله به متناهي دغه چې اسمانونو او ځمکه چې د اسمانونو او ځمکه صرف دا د الله علم نو الله دا آیات چې دا ونه کلمونه شي دریابونه صحیح شي او عجایب د سنت د الله چې دلالت کوي په قدرت د الله په وحدانیت د الله هغه په لیکي نو دا عجایب ده ما خلقكم نره پیدایش تاسو ولا باسکم او نه بیا را پاسول تاسو الا كنفس واحد مگر پشان د نفس واحد دی ان الله بشکل تعالی سمین اوریدونکی بصیر لیدونکی نه ألم ترى تاني كتير مخاطبة أن الله بشكل ترى يولج الليل في النار داخل الله ترى إذا كورسكي ويولج النار داخل يورد ربشكي وسخر الشمس مسخر كل الأنوار والقمر كل نار يجري إلى أجل مسمى دبارة يونيتي مقرر وأن الله بشكل ترى تعمل كوي خبير خبردار ذلك دابا بأن الله بشكل ترى هو الحق بشكل ترى حق
او هغه چې دیو را طلب کوي ما سوا د الله نه الباطل باطل دی بېشک الله تعالی هو العلي علی شان دی الکبیر لوی دی. الم ترى ایتان دې کتلې مخاطبه ان الفلک بېشک کشته تدریجي په بار بدریاب کې بنعمت الله فنعمت الله سره لیریکم د دې لپاره چې دروخه الله تعالی من آیاتی د علامه خپلنا د آیاتونو خپلنا ان فی ذلک بېشک بلا کې له آیات خامخ علامې دي لكل صبار د پردار صابر شکور د پردار صابر شکور شکر سرکی مراد د نعمت د الله نه داري چې دا کشته دا سامانونه وړي دا مالونه وړي. مراد د نعمت نه بعض علما ذکر کوي چې احسان د الله دی چې دا هوا یې مسخر کړله او په نرم څه هوا راشي دا کشته روانه شي. وإذ غشيهم موج کله چې پټ کې هغو لره موج چما کذلل پشان د سایبان دعو الله نور طلب کوي او الله لرا مخلصین له دین په دې حال کې چې خالص کوونکی الله تعالی اطاعت. فلما کله نجاهم الله جمن کله چې خلاص کې دی ولر الله تعالی ال البر وجتا فمنهم بعض الذين مقتصدون درمیانی طلب کوونکی دي یعنی ساتون کې په قصبه طریقه مستقیم او نه انکار نه کوي د آیاتونو د معنا الا مگر کل خطار مگر هر غدار کفور چې کافری ناشکری. یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ويرګم ربکم درفلنا واخشوا ويرګ یوما دورزنا جاورز د قیامت لا یجزي والد عن ولده چې بدل نه ورکوي والد پلار عن ولده د بچي خپلنا او نه د بکوي ولا مولود نه بچي هو دا جازن د بکونکي د پلار خپلنا شاید شي. ان وعد الله حق بشك وعد الله حق فلا تغرنكم فدوكا كده وانا دي تاسرا الحياه الدنيا دي او فدوكا كده وانا دي تاسرا بالله بالله بندي الغرور شيطان. فدي آیاتونه کې دا ورته د قیامت شدت ذکر شوی. ورشو ورګي ورځنا چې بدل نه ورکړي پلار زوی ته داسې ورځ ده سخته ورځ ده نه بچی بدل ورکړي پلار ته څه شي. لهذا د پلار او د زوی په مابین کې څومره محبت وي خو زوی پلار ته بدل نه ورکوي څه شي ده به کولی زوی د پلار نه او پلار د زوی نه څه شی نشي ده به کولی. داسې سخته ورځ د دې آیات نه معلومه شوه چې د انسان عمل د خپل ځان دپاره دی بل ته فایده نه رسوي. بعض علما ذکر کوي چې دا آیات په حق د کافرانو کې دی. د کافر پلار به زوی کافر ته فایده نه ورکوي دا مؤمنان ته خو فایده ورکوي. رسول الله علیه السلام فرمایي هغه سړی چې د هغه منشه درې بچي چې بلوغ ته نه رسېدلی نو په ورځ د قیامت باندې به دغه بچي مور او پلار نیسي جنت ته به داخلوي. دا حدیث مطلب دا دی نو فایدې ورته ونه رسول. غرور که په فتحې د غیر سره شي نو شیطان دی غرور دوکا. ان الله بشک الله تعالی انه بنز الله علم الساعه علم د قیامت دی وينزل الغيث نازل تعالی باران ويعلم بجرا تعالی هغه څه چې په رحمونه کې دي وما تدري نفس او هغه چې کسب کوي نفس او هغه وما او نبی کې نفس ماذا تکسب غدا چې سبا کسب کوي دا بس سبا وما تدري نفس او نبس جنی نبیگی نبس بی ای ارزین که بس نقص نقب پکا بس نقب آنی بطنود ملکیگی
بشک اللہ تعالی علیم علیم دے خبیر خبردار دے وارث بن عمر یو سړی نبی علیہ السلام ته راغی نبی علیہ السلام ته وایي چې یا رسول الله باران به کله کیږي او چې زه باران کله وشي چې ما اغزه سرسبه دي چې زه باغ خپل اوبه وساتم بل عز وجل سفر زما زنانه هم حامله ده آیا د دې دا به کله بچی به کېږي د دې به په ګېډه کې څه شي نردی ښځه او رسول علیه السلام ته یې وویل نن خو زه پېژنم چې دا کارونه کوم خو سبا به زه څه کار الله جل دغه تپوسونه یې وکړه الله دا آیات نازل چې د دې شیانو علم کلي الله تعالی او نازل الله تعالی غیث باران بوریدو چې ما د رسول الله السلام نه اورېدو چې خمس بنځلي لا یعلمهن الا الله نه پېژني هغه مګر الله دا پنځه شی دي صرف الله یې پېژني د الله نه علاوه بل څوک نه پېژني باران مو څه په دغه سره ته معلوم کې په اعلی کو چې باران کی خدا نشي معلوم کوله چې د باران ساس کې به څومره د دې باران دا یو ساس کې څومره وبو کې وکړي دا به څومره ساس کې دا نشي معلوموله الله دا پیږي ويعلم بيننا تعالی ما بالارحام چې برهان نګري پرام کې وته دا معلوم کې چې دا درد یا خدای ورته سم معلوم کې ایسا رنگ به معلوم کې په الټراساوند سره رنگې دارې یا به اتباع ډاکټران سره رنگ ورواته چې سپین شي یا تور شي خدا نه پېژنې چې دا سو پوندره دا به بدبخت دی دا به نیکبخت دی دا نه پېژنې دا نه پېژنې چې دا به روغ پیدا کېږي که دا به مړ پیدا کېږي دا ټول هر څه الله کوي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة سجدة او دا سورة لگران دے تاسو دیتا ہوئی دے سورة دا سورة مزاجع موئی دا سورة مکیه مگر دا درې آیاتون علاوه افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا دا دغه علاوه دا سورة درې آیاتون علاوه سورة مدنی دا سورة لقمان سے مناسبت داره چې په سورة لقمان کې اصول د توحید ذکر شو په سورة لقمان کې دو اصول ذکر شو یو توحید دی بل معاد دی او سورة لقمان خاتمه په قیامت باندې وشو الله دلته کې په دې صورت کې دغه دو اصول هم راوړو خو یو اثبات دی یو بل اصل کوي چې نبوت دی الله نبوت هم ثابت په صورت لقمان په آخر کې مفاتيح الغیب ذکر شو مفاتيح غیب خمسه دا ذکر الله جل شانه په دې صورت کې د دغه مفاتيح غیب خمسه بیان کړي په دې آیات کې چې ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه فدې کې بیان د دې چې ان الله عنده علم الساعه بیا اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز دغه بیان دی او ينزل الغيث
احسن كل شيء دغه په دې صورت کې را روان دی دغه بیان دی د دې لپاره دا بیان دی چې ویعلم ما فی الارحام ويدبر الامر من السماء الى الارض دا شرح و بیان دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا دا بیان دی کل توفاکم ملک الموت دا شرح دا دیکھو جو ما تدری نفس بأي ارض تموت نبی علیہ السلام دا سورت سجدے فضیلت ہم ذکر کر لے نبی علیہ السلام وجدہ الف لام میم سجدہ دورت دا قیامت راش دا دیر اپارا با دو وزری دو با خپل مرگری باندې چې چا په دنیا کې دا ویل په هغه باندې به سورې کړی او دا سورت سجدہ بس وی لا سبیل علیه چې په دې باندې چا دته څه په دې باندې چا لار نشته دته چا لار نشته ته zarar ورسي دا وزن به تر غوړي کوي دې صورت نبی علیہ السلام نو د کړه حتا چې الف لام میم تنزيل سجده به تلاوت کړي او تبارک الذی بیده الملک دا څه ده نبی علیہ السلام په سحر په مانځ کې په ورځ د جمعې الف لام میم تنزيل سجده وینا او په بل رکعت کې وهل اتال الانسان دغه به وایي دعوت صورت بیان د فرق د مابین د حال مومن او د مشرک کې فرق کوي خلاصه صورت په دې کې اثبات د حقیقت د قران دی په دې صورت اثبات د رسالت دی اثبات د توحید دی اثبات د معاد دی ولقد آتینا موسی باندې تایید د مسلې ته رسالت دی په دې صورت کې توبیخ دی د مکذبینو او جواب دی د اقوالو دهو الف لام میم تنزيل الكتاب نازل شوی کتاب لا ریب فیه شک نشته په دې کې نازل شوی دی من رب العالمین د رب العالمین ذات طرف نازل شوی دی ام یقولون یا ویلا کافران افترا چې جوړ کړی دا قرآن نبی بلکې دا قرآن حق دی من ربک د رب څخه دی لتنذر دې لپاره چې ته ویلې قوما یو قوم ما اتاهم چې نو راغلی هغو ته من نذیر يرونکی من قبلک مخکې نه لعلهم یهتدون ښایي چې هغو یهتدون لار بیا ومي نذیر ورته نو راغلی د طرفه د الله نه هغه نذیر نه مراد نبی دی رسول دی او ته نو راغلی عربو ته یو نذیر د مخلوق د طرف نه دی چې علما دي هغه یې راول کوي هغه خو شته وان من امة الا خلا فيها نذیر الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات بالحق واسمانونه والارض مکه او هغه چې ما به اندرې دوانو به سته ایام پښتو ورځ کې ثم استوى على العرش بیا مستوی دی الله تعالی په عرش باندې نشته ستاسو لپاره ما سوا د الله نه مې ولي دوست ولا شفیع او شفاعت کوونکی افلا تتذکرون تاسو نصیحت نه قبلوئ بلکې نصیحت قبول کوئ دا ښکته آیات لږ تفصیل ته محتاج دی لہذا په دې آیات باندې به انشاءالله لږ تفصیل کوو یدبر الامر الله تعالی تدبیر کوي د کار من السماء د اسمان نه واخلا د اسمان نه الى الارض زمکه پورې د اسمان نه واخلا د زمکه پورې چې څومره کارونه دي د دې تدبیر الله صحیح ثم يعرج الیه بیا خیږي هغه امر الله ته په ورځ کې
چې مقدار د هغه زر کاله دی د هغه نه تعدون چې تاسو شماروئ. اوس دې آیات ته وګورئ. الله تدبیر کوي د امر د اسمان نه واخله د ځمکه پورې. نو د اسمان نه واخله د ځمکې پورې د دې کارونو تر د دې امور تدبیر الله. ثم پس یعرج الیه خیجی الله تعالی هغه امر چې الله یې تدبیر کړلی هغه امر خیږي. دې خبرې هغه امر چې الله یې تدبیر کړی دی ښکته راکوز کړلی نو فرشته راخلي هغه امر بیا خیجی چې څنګه خلک یې وکړي د هغه موافق یې فرشته بیا پورته خیجی. دې ته اوس ګورئ دا موده د تدبیر څومره ده چې د دې تدبیر کولی د دې امر د اسمان نه کې دا موده چې انسان کولی دا تدبیر نو په څومره موده کې به یې کولی په ورځ کې به یې کولی چې مقدار د هغه زر کاله دی که دا تدبیر د ځمکې او د اسمان د دې امورو انسان کولی نو لہذا دا به په څومره وخت کې کولی په زر کاله کې به یې کولی. الله جل شانو په آن او د آن نه په لږ وخت کې راته تدبیر کوي. دا په دې باندې ولګېږي دا یوه معنا شوه. دویمه معنا یې دا وګورئ یدبر الامر الله تعالی تدبیر کوي دا کار د ټولو کارونو تدبیر کوي د اسمانونو د ځمکې. تدبیر څوک کوي؟ الله د اسمانونو د ځمکې د ټولو کارونو تدبیر الله کوي. دا تدبیر د څومره ټیم پورې کوي؟ لکل یوم دپاره د هر یو ورځ د ایامو د رب نه چې زر کال یعنې د زر کالو دپاره الله تدبیر وکړي. هغه تدبیر فرشتو ته ورکړي چې دا تدبیر دی. زه دا خلک یې اوس څنګه کوي دا تدبیر دا کار څنګه کوي؟ بیا فرشته د زرو کال لپاره الله تعالی تدبیر وکړي او هغه فرشتو له ورکړي. ثم یعرج الیه بیا دا فرشته چې دغه تدبیر کړی دلته په ځمکه کې وشي اخوا بیا تدبیر کولو ته فرشتو ته تدبیر ورکولي نو هغه فرشته الله ته وخیږي او بیا ول د زرو کال لپاره تدبیر ورکړي بیا ورکړي چې دا تدبیر ما کړل لہذا په ځمکه کې به دا کارونه کوي. نو د زر کالو پورې الله تدبیر د اسمانونو او د ځمکې د امور کوي او دا فرشتو ته ورکوي او فرشته ورته بیا خیږي چې کله زر کاله پوره شي بیا دې تدبیر راوړي. په دې باندې پوه نه شو. درې معنا ته وګورئ یدبر الامر الله تعالی تدبیر کوي د دنیا د اسمان او د ځمکې تدبیر کوي. د اسمان نه واخله د ځمکې پورې د دې امورو تدبیر الله کوي. دا تدبیرونه کوي چې قیامت قایم شي. ثم پس یعرج الیه پیشي الله تعالی ته دغه تدبیر الله ته پیشي. چا ته پیشي؟ الله په کومه ورځ چې الله دې خلکو کوم عمل لا تدبیر موافق کړی هغه پیشي الله ته. په هغه ورځ کې چې مقدار د هغه زر کاله په ورځ د قیامت باندې هغه تدبیر چې الله کړلی که د هغې موافق خلکو څه عمل کړلی که نه دی هغه به الله ته پیش شي په ورځ د قیامت باندې. یاره دا الله دا تدبیر کړی او خلکو به دې باندې دا عمل کړلی دا کړلی دا کړلی په دې باندې نه پوهېږي. څو ترجمې شوې څلورې معنا ته وګورئ یدبر الامر الله تعالی تدبیر کوي د کار د اسمان د ځمکې پورې. څه مطلب؟ الله پاک ښکته راولېږي اعمال صالحه را نازل کړي د اسمان د ځمکې پورې. په دې باندې پوهېږي څه شی وشي الله طاعت چې دا خلک به دا نیکۍ کوي دا لمونځ به کوي روژې دا به نیسي دا ثم یعرج الیه بیا وخیږي الله تعالی ته دغه مامور به هغه
مامور به چې کوم الله باغ باندې امر کړل هغه الله ته وخیږي په داسې ورځ کې چې مقدار په دومره ورځ کې چې مقدار د هغه زر کاله دی څه مطلب یې دا دی چې الله د نیکۍ یو کار دی دا خلک دا د نیکۍ کار کوي په هغه نیکۍ په کار کې دومره ټیم پیچي څنګه چې الله غواړي چې هغه چې بیا الله ته خیږي دغه نو په زر کاله کې ورته د چېرته یو څوک راشي د الله د امر ځای موافق هغه د نیکۍ کار هغه شان وکړي په زر کاله کې چېرته یو سړی داسې پیش کړي چې هغه د الله هغه چې کومه نیکي څنګه ویل د هغه شان ته وکړي جو الله ته وکړي په دې باندې نه پوهېږي څومره ترجمه شوله پنځمه ترجمه ته وګورئ یدبر الامر الله تدبیر کوي دا امر د اسمان دا امر د نور په طولو کې د مشرق نه په غروب کې دا امر الله تعالی داسې امر د اسمان دا امر د شمس دا نور داسې دي تاسو ورته ګورئ نور چېرته دي داسې دي د مغرب نه مغرب کې پرېوځي بیا ځي ثم يعرج بیا راخیږي الیه پورته داسې دا انور بیا راخیږي نو دا انور چې دغه شان د پرېوځي او داسې چې راځي دا امر دا په څومره ټیم کې په هغه ورځ کې چې مقدار د هغه یعنې که دا انور نه دی او د انور په ځای باندې بل څوک دی دغه شان د حرکت دی کولی نو دا به په زر کاله کې دا د انور فاصله طی کولی دا خو الله د انور لره دا توفیق قوت ورکړی دی چې دا فاصله په ورځ شپږ طی کړي چې پاتې په ورځې کې لاندې شپږ بعضې علما یې دا ترجمه په دې باندې ولګوي بعضې علما یې دا ترجمه کوي اوس یې په دې ځای کې یو اشکال دی او هغه اشکال دا دی چې په آیات اخرى کې راځي تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنة چې خیجي فرشتې او روح الله دا پړه چې مقدار د هغه 50,000 کاله دی نو هلته 50,000 کاله ویلې دلته 50,000 کاله ویلې دلته څومره کاله ویلې علما د هغه جواب کوي چې دا فرشته د لاندې ځمکې ته روانه شي نو د دې اسمانه پورې دا څومره فاصله ده 500 کاله بیا د اسمان د لاندې نه چې پاسه ځي دا څومره فاصله ده 500 نو دا زر فاصله د دې وجې د لاندې نه دا پاسه ورته وخېږي او چې دا فرشته کله سدرة المنتهی ته رسي نو هغه بیا په 50,000 کاله چې بل څوک رسي دغه ته نو 50,000 کاله کې به رسېږي یا دا شته د فرشتې په ځای باندې بل څوک دی او د اسمان پاس جانب ته تللی نو دا به په 10,000 کاله کې تللی دا مطلب یا په ورځ د قیامت باندې خو ډېر موقوفونه دي شدت ته به ځینې موقوفونه کې سختي ده هغه داسې دی چې اوس به پرې 50,000 کاله وشي یو موقف به داسي چې هغه کې به نرمي سهولت یا به تماله په 1000 کاله پرې کې وشي دا ورځ د قیامت شدت او سختي بیان شوي ذالک دغه ذات عالم الغیب عالم د بغیب باندې او شهادت واضح باندې العزیز غالب دی الرحیم مهربان دی الذي اغلط دی آسان کل شی چې مضبوط کړی دی هر شی دا هغه ذات چې مضبوط کړی دی هر شی دا خلقه پیدا کړی دی الله دغه شی لره یا مضبوط کړی دی تعالی کل شی هر شی خلقه پیدایش دا مضبوط کړی وبدأوا شروع کړی دی الله تعالی پیدایش انسان من طین د خټینه ثم جعل داکته جعل نسله نسلا من سلاسل د خلاصې د اوبو نه هغه اوبه مهي چې بې قدره دي ثم سواه بیا الله تعالی برابر کړی دی د اوبو کې ګړلی په دې کې من روحه د روح الله پیژن وجعل لكم من قد الله داسه برا السمع والغنى والابصار سترګې والعدلونه قليلا ما كم بها تشكرون د شکر باسي وقالوا ویلو دی خلقو اذا ظللنا کلا چې موږ هلاک شو په ځمکه کې انا نو بېشکه موږ به لبې خلق جدید خامخا پیدایش نه کېږو بلکې هغه بلقاء ربهم په ملاقات د رب باندې کافرون کفر کوونکي دي قل ته ورته وایه توفاکم وفات کوي تاسو را ملک الموت هغه ملک الموت وکیله بكم چې به خلک راشي هغه به تاسو مقرر کړئ شي او په تاسو باندې صحبت الی ربکم رسل ترجعون تاسو به راوګرځولی شئ
انسان چې وفات کوي ملک الموت وفات کوي د مرګ فرشته هغه وفات کوي رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ملک الموت وایي ما خلق الله من اهل بیت نه دی پیدا کړی الله تعالی د اهل بیتونه نه کور د لوټو نه کور د یخسو نه د وړو وړی مګر ملک الموت وایي مګر زه تفتیش کوم په دې کې ګرځم په دې کې دا طلب کوم دا خلک په دې کې په هره ورځ او شپه کې پنځه کاله کوي هر کور ته ملک الموت وایي چې زه پنځه کاله کوم دا مطلب حتی چې ملک الموت وایي چې پیژنم وړوکی د دی او غټ د دی داسې د لفظونو د دی نه ښه پیژنم رسول علیه السلام ورته وویل چې یو تن دی روح اخیسته چې ته په دې باندې رحم کوه روح ته په نرمۍ واخیسته نو ده ویل چې والله یا محمد زه نه قادر کېږم چې زه قبض کړم روح د ما حتی چې الله تعالی ما د امر یې به کوه د هغه سره د دې نه معلومه شوه چې ملک الموت د دې نور اشیاء روحونه هم قبض کړي خو علما ذکر کوي چې دا د انسان اکرام او اعزاز دی چې ملک الموت فرشتې ولا راشي چې څومره د نظر لګي دا فرشتې او دا روح د انسان نه ملک الموت قبض کوي او دا نور شی نه په خپله باندې لګېږي دا او ملک الموت ډېر د دنیا فرشتې ورشي دا بس صرف چې روح ترې راواخلي نورې فرشتې واخلي ورته ولاړ یا یې پورته جنت ته خېږي یا یې سیږي جنت پورته خېږي اسمانونو ته که دا سړی جنتي د اسمان دروازه ورته پورته شي روح یې پورته نه که جنتي نه وي لهذا جنت اسمان دروازه ورته بېرته لاړ شي ولو ترى كتبني إذ المجرمون بعض المجرمان ناكسوا رؤوسهم خطكون كري سرهم قل عند ربهم بني ربنا اے رب زمانگا ابصرنا لدل زمانگا وسمعنا منگا ولله فرجنا واپس منگا چمنگا مولوک صالح انا بشک منگا موقنون یقین کون کیو ولو شئنا کچت زمون فقر الله وإلا آتينا مقام مور کړی هر نفس اهو اجل ولكن حق القول مني لكن ثابت روينا زمانا لأملأن لو تخام غضب لكم جهنم من الجنة لبيرعنا ودخلكم أجمعين طولنا فذوقوا وسكي تاسو بما نسيتم جير تاسو لقاء يومكم ملاقات دورة استاسو هذا جدادا إنا بشك من نسيناكم من تركي تاسو را او وسکه عذاب الكل عذاب همیشه به بابا باندې چوي تاسو تعملون تاسو عمل کړو انما بشک یؤمنو بآیاتنا ایمان لري په آیاتو باندې الذين خلق اذا ذکروا بآکلات نسیات وکړي شي هغه د باندې خرو پر ودې سجده سجده کوونکی وسبحوا او تسبیح وای په حمد طرف باندې او هغه لا یستكبرون تکبر نه کوي سجده بیا د مؤمنانو صفات ذکر کړي تتجافى لري جنوبهم اړخونه دی وان المضاجع د زید پروتلنا يدعون راتلو کوي راتل خوبا بير باندې وتماو مسرا ومما بعد المال چې موږ رزق ورکړل دی هغه ته ينفقون خرج کوي هغه دې ته وسو تتجافى درکیږي اړخونه دي تتجافى لري کېږي اړخونه دي دا تجافي دا چې دا پاسې د پاره د مانځه د نفل او د شپې تهجد کوي دا پاسې چې دا د نفل په پاره تهجد کوي مانځه د پاسې بعض علما ذکر کوي چې تجافى جنوبهم د دې مطلب دا دی چې دا خلک د سبا او د ماسخوتن په جماعت کې کوي بعض علما ذکر کوي چې ردینه هغه خلک مراد دي چې دا انتظار د مانځه کې هغه چې عتبه د ماسخوتن د مانځه انتظار کوي په مانځه کې جاګه راځي
مطلب دا دی چې یو سړی ماښام لمونځ وکړي او د ماخوستن د لمانځه پورې په انتظار کې به جومات کې ناست وي د هغه دپاره دغه خلک اوس دغه بهرحال سره دا چې دا مراد دی تهجد چې تهجد کوي او چې تهجد کوي د هغو دپاره اوس الله کوم نعمتونه تیار کړي د هغو بیان دی فلا تعلم نفس نو نه پېژني نفس ما هغه اخفي لهم چې پټ کړل شوي د هغو لپاره من قرة اعین د یخوالي د خوشحالۍ د سترګو جزاء بدله ده په هغه باندې چې هغو یعملون عمل کړی هغو افمن کان هغه څوک چې ومومن که من په شان دغه چا دی فاسق چې فاسق دی لا یستوون دواړه برابر نه دي اما الذین هغه خلک دی امنو چې ایمان وروړو وعملوا الصالحات او عمل کړی هغو صالح فلهم د هغو لپاره جنات المأوا جنتونه د اوسېدلو دي نزلا مهمان نوازي ده په سبب د هغه باندې چې هغو یعملون عمل کړی هغو جنت یې مضاف کړلی مأوا ځکه دا جنتونه مأوا دي مسکن حقیقي او د دنیا دا خو داسې منزل دی چې د دې نه سړی سفر کوي بعض علما ذکر کوي چې مأوا علم دی دپاره د یو جنت مخصوص لکه جنت عدن او دا جنت مأوا دې ته ارواح د شهداو راځي او دا د عرش ښی طرف ته دی واما الذین هغه چا دی فسقوا چې پسې کړه فمأواهم النار نه ټیکانه د هغه اور دی کلما هر کله ارادو چې اراده ولري هغه ان یخرجوا منها چې وځي هغه دې ورنه اعیدوا فیها راګرځول شي هغه ضربه دی کې وقیل لهم ویل شي دیو ته ذوقوا وسقي عذاب النار عذاب اور الذي هغه عذاب کنتم چې وایي تاسو دې لرا تکذبون تاسو دروغجن کاو ولنذيقنهم خامخا من به ور وسکو هغو ته من عذاب الادنی د عذاب لاندې نه دون العذاب الاکبر مخکې د عذاب اکبر نه لعلهم شاید هغو یرجعون راوګرځي هغو عذاب ادنی عذاب د دنیا دی عذاب د دنیا عذاب ادنی د بقاحت را عذاب د دنیا چې په دیو باندې په ورځ د بدر باندې کافرانو کوم عذاب راغی عذاب د دنیا هغه عذاب د ادنی عذاب د ادنی قتل له لګره عذاب د ادنی مصائب د دنیا دي دا عذاب د دنیا ادنی بدشدا دوخان دی دادي عذاب د ادنی قتل له بتور باندې او بعد بن صامت رضی الله عنه جماع سوال وکړو د رسول الله نه د دې قول نو ویل چې عذاب ادنی مصائب دي بیماری دي تنګیانی دي چې دا عذاب دی دا د هغې ګناهګارانو دپاره په دنیا کې عذاب دی ومن اظلم څوک دی ډېر ظالم بلکې نشته ممن د هغه چا نه ذکر بآیات ربه چې نصیحت کړه شوی هغه ته په آیاتونو د رب د هغه سره بیا اعراض کړی د دې آیاتونو نه انا بېشکه موږ الله وایي د مجرمانو نه منتقمون انتقام اخیستونکي وو ذرا بس انشاءالله پاو دې دا مازدیګر ته خیر اوسې انشاءالله